په ایرپورټ کې ولاړ دغه مسافر سعودي عرب ته په تلو باندې دی او ډېر زیات خفه او ډېر زیات پریشان او په سوچونو کې ورک په نظر باندې راځي. دغه ورور د وینا مطابق چې کله ما دا ویډیو ریکارډ کړه خو ما ته پته نه وه چې زما ورور به ما له دوباره ژوندی راځي او که به نه راځي. نو ډېر زیات پریشان او ګمسوم په خپله دنیا کې ورک خفه په نظر باندې راته. یقین وکړئ د مسافرو دا ژوند ډېر زیات سخت ژوند دی. نور کله هم دا سعودي عرب ته تللی دی خو دومره په خفګان او دومره په پریشانۍ کې ما چېرته نه و کتلی. پته نه لګي چې د په زړه کې څه خبر راغلی وه او دته پته لګېدلې وه چې کیدای شي سعودي عرب نه زه واپس یا د مسافرۍ نه زه واپس ژوندی کور ته رانشم. کیدای شي په زړه کې دې څه خبر راغلی وه او دې ته کیدای شي څه ناڅه مخکې پته لګېدلې وه. ځکه چې یو ځای کې ما کتلي داسې هم دي چې کله یو انسان مړ کېږي وفات کېږي نو هغې ته د مخکې نه لږه ډېره اندازه کېږي. هغه ته پته داسې لګي چې یاره زه اوس په دې دنیا کې او هغه همیشه دپاره بیا د مرګ خبرې کوي. مطلب داسې خبرې کوي چې د زړه د خفګان خبرې کوي نو انسان ته پته لګي چې یاره څه قصه شته دی څه کېدو والا دي. ما سوچ دا کاوه چې مسافري د خامخا خپل کور پرېږدي خپل وطن پرېږدي بچي پرېږدي نو جلته ځي خامخا لږ شانته کې خفګان د دې خبرې دی. حالانکه نور کله ما داسې خفه په نظر باندې نه ولیدلی. خیر چې کله بیا سعودي عرب ته لاړی نو پوره 3 ورځې بعد د اکسیډنټ وشو او د اکسیډنټ نه بعد هغه خپل وطن ته واپس چې کوم دی مړ راوړی شو. یقین وکړئ چې څوک د خوشحالۍ او د مستۍ د وجې ټوټلي او ټول عمر په مسافرۍ کې نه تېروي. اول ته کې څه عیش او تماشو له نه ځي خو دغه د غریبۍ هغه ژوند ډېر زیات دومره تنګ کړی چې مسافري کوي خپل کور وطن بچي مور پلار ښځه هر څه پرېږدي او هغه هلته کې لاړ شي. دعا مې ده د الله پاک نه چې الله پاک زمونږ دغه مسافر که په سعودي عرب کې دي که په دوبۍ کې دي که په عمان کې دي که په هر ځای کې دي او په هر ملک کې مسافري کوي الله دغه ټول پښتانه خپل وطن ته واپس راولي او دلته دې الله پاک د هغه ځای نه بهتر کاروبار ورکړي. آمین.